عیسی علیہ السلام پیدائش چې ده په هغه کلی کې شوه. بیا د لویدو نه بعد د 13 کال په عمر کې دته انجیل ورکړل. د قران کریم نه بغیر څومره صحیفه او کتابونه چې دي هغه تدریجا نه دي نازل، هغه با مکمل کتاب پیغمبر ته ورکړل. نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام آغاز د نبوت چې په 13 کال باندې وکړ چې انجیل ورکړل او قوم ته خطاب وکړو چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله. په یو आवाज نسوارا قوم چې دا ټول خلاف چې دا تصویر عزیزان. اوس به یو ټکی ته خیال کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم آغاز د نبوت چې شو نو په دې ټکی شوی چې هغه اهل مکه ته وی چې قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. نو تمام اهل مکه مشرکان چې وغي وی ښا دا اللهګان سودی، نو دا ورته وی چې وا الہکم الہ واحد، یو وی دا یو خدای د ټول دنیا نظام چلی. وی چاو وی زمونږ د یو سړی شپې خدایان دی په کورونو کې، بیا هم سکارونه پاتې، نو یو خدای د ټول دنیا نظام څنګه چلی؟ دا دغه په عقل کې نه راتله. تاسو خیال راغی؟ دا دغه په عقل کې نه راتله چې یو خدای د ټول دنیا نظام څنګه چلی. نو ټول اهل مکه خلاف شو، ځکه چې پیغمبر د ډېرو خدایانو متعلق منع وکړه. ابراهيم عليه السلام وګورئ قران کې راځي اس قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وی چې اتتخذ اصناما الهه، ته بوتانو ته خدای وی اني اراك وقومك في ضلال مبين. اے پلار زتا او ستا قوم ګورم چې په گمراهۍ ظاهري کیږي. پلار ورته څوي چې اراغب انت عن الهتي یا ابراهيم، زمون د خدایانو نه انکار کې، زمون خدایان نه مني. لئن لم تنته لارجمنك، کمن نشو نو سنگساروم دي پکانو دی ولم چې مر دې کم. ابراهيم عليه السلام ورته څوي قال سلام عليك، اے پلار تب ما پکانو لیکن زما د طرف نه دي سلامتی آوي. زبسنوي سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. زبسكم سأستغفر لك ربي، زبتا د پاره د خدای نه بخنه غواړم، ولی انه كان بي حفيا. اپو ما ډېر مهربان پلار ورته دا وای او زوی ورته دا وای. 1,24,000 پیغمبران علیہم الصلوۃ والسلام قوم صرف په دې ټکی خلاف وو چې دسه مو آیا چې دا یو خدای د ټولي دنیا نظام چلای. دسه مو اوس ګور زمون په یاد کې، زمون په مخ کې، زمون په دې وطن کې کتوې چې الله دې ملشا خلق دې دومره نه خوشالي کتوې چې زا الله له ځوان دې ملشا خلق به باغ باغ چې زکه چې لوی ځواني ور سره مرګره. تاسو پوښ اوس مسلې رنگ تراشي خدای راخصه کینو که یو سړی نکاح ترلو نکاح او وی چې په دې نکاح کې دا دو غوان چې دی یو خدای دی یو رسول دی، نو خدای خو حاضر ناظر دی او کدی رسول ور سره حاضر ناظر کو نو د کافرم شو. ما په خبره پوه ستا په ملک دا لبړم نو دله په پرتک سو پورغون. نو عزیزانو هر سړی ته چې ګوري په دې علاقه کې یو مولا فاروق نامه چا ورته وې د اختر شپه دا غوان پورا شي دی ول کوم کتاب کې دی ویل کنس کې لیکلي دي. ویل کنس خو بار څه وای خو چې مولا فاروق خو مو باندې کړ کنس دی وای کړ. اوس خبره د کتاب نه ده، خبره د مولا فاروق ده. په مولا فاروق باندې چاپلارو مې اور سړی چې په کوم بام باندې سور دی راټیټول نه سپه منل نه هر سړی د انانیت او د غرور په بام باندې سور دی او هر یو سړی دا وایي چې هم چومن دیګره نه بس زس کمکنه
زه بے وقوف یم، زه نادان یم. ناجی ته ډېر خیال او پیسې او دولت خود سړی نار شي جوړ کی کا خیال وکي. ور پیسې او دولت چې ور سره یې کنه آکا غل خوري نو مونږه په لمنه وخت کی پاکو چې شات ته دخلې ناراضي خوري بغل او غریب سړی کا شات راو به دنګ غل دې دخلې ناراضي. داس یې کنه خان او نواب سرمایدار کا غل په دغه ځای روان او خان دا وخت کې لګدا سي مبارک دغه دې مونږ داس او څوي دې د خپل بام نه راکټولې نه دا به اکل کی دا به ال کیږي چې تخپل رضا خپل رائے خپل مرزا ارس په بل قربان ارس د دې دوه شعر یو د رحمان بابا چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړه چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه او چې پتا مین شم نو خپل رضا می پرې خوا اوس بستا رضا کو او دینه مخکې اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي ما داستا جفا قبول په وفا کړه اوستا خوخه ک وفا کې او ک جفا کې خوستا جفا نیم په وفا قبول کړي گل پلال او په گوهر کله سوک پیری گل پلال او په گوهر کله سوک پیری بیل ما چتا خندا کړه ما جړا کړه دا درد چې درته ولګي دنیا نه به بیغم دنیا دا چې دوا یاران بچا لیدلی نوی دا سے دو یاران بچا لیدلی نوی چی یو ورتا کنزل بل دعا کا ما ودرس جہان تشا تا تم مخکڑو ما ودرس جہان تشا تا تم مخکڑو تا ودرس جہان تا مخماتا دشاکڑا تو خیر زرحمان چستا د حسن سنا خوانیم زما کار خو بل نشته رورا سوا استا د حسن د صفت کول زرحمان چستا د حسن سنا خوانیم نستا د روی درس جهان زما سنا کا ستا د وجه ټوله دنیا زما صفت نو چې د مینا پیدا شو خپل رضا به پرې دی دا غرض ګوره اهل مدینه ملک وطن اهل مکه هجرت کړو مدینه ته مسافر تلی د سردار کونین د وفات وروسته د خلافت باس شو ابو بکر په یو حدیث وایي یو حدیث واوري بیا خبرې کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش پیغمبر ویلی دي چې امام چې کوم دی د ملک هغه به د قریشو نه اهل مکه ورته وی چې اقال رسول الله هكذا پیغمبر دې ویلي دي ول والله قال رسول الله هكذا بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام انصار چې د مدینه اور پاسه د ابو بکر له لاس ورکو چې په قریشو کې تانه اوچت بیا بل څوک چې ووري چې دا خبره پیغمبر کړي نن ستا په پاکستان کې دنیا د سره چې پیغمبر حدیث پورې خان حدیث پر دا سه خلق په پاکستان کې په زرګونو دي چې د پیغمبر حدیث ته ډکوسلی وای ډکوسلی اوس ګوره بل خبر اوري خدای خبر پويږي کني برج خو دې ډېر غټ په سر دی نو چې په خبره پويږي کنه دا غټه کوله مې په سر و دې مازغه خرابي سکه په ایمان درته وایم دا ټکه یاد لري د ابو جهل متعلق دا درته بیا کوم اوس چې د قوم او د ملک او د خلکو ته ګورم نیو دو درې شعر رايات شي چې دا ملکم لا د اوسېدو دی اوس دینه پس یا دا قومم د دې قابل دی چې دینه پس لین دین ور سره سړیو دا د اوسېدو ملک پاتې شو خواص یو ګورا دیندار یو ګورا بزرگان یو ګورا لیډران یو ګورا برسر اقتدار خلک یو ګورا
اریو ته چې ګوري او فراډ او دوکه د زمانه اریو نوړه کې داراشي اشعار دي چې خدای خبر د ریکارډ غزل دې کڅ شه دې خو وایم چې دې ځان ته ویم چې اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اپنا پرایا مہربان نہ مہربان کوئی نہ ہو وی ایزر دا سے زیتا میں بوزا چالتا اس حکم نہیں نہ میں خپلوی او نہ پردیوی چاڑو دا بنی آدم بوئی نہیں دا سے زیتا میں بوزا اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی رہو اپنا پرایا مہربان نہ مہربان کوئی نہ ہو الفت کا بدلہ مل گیا کیا دل گیا کیا مل گیا چاہ سر چمینا ہو کے دوستیوں کے تعلق اور سرا پیدا کے دے دنیا لین دین اور سرا ہو کے نو الفت کا بدلہ مل گیا کیا دل گیا کیا مل گیا دنیا مجھے ڈھونڈے مگر میرا نشان کوئی نہ ہو مینی میں اکڑے انجام میں اوکتو کچھ دا دنیا ټول را پسې ګرځي او زما نام و نشانم شرطن چې داسې ځای ته ورک کم سړی چې ځان ته بني آدم قدر وایي زه وایم چې دغه به دې وخت کې دا تصور چې دا خلک او دا دنیا خو د اوسېدو قابله پاتې نه دا خو د اوسېدو زمانه اوس مونږ را پاسېدلي یو فحاشي او عریاني او فحاشي او عریاني او اله فحاشي زیاته بل زه چې د کوم شي مخالفت کوم زه به ال حق په جانبم چې زما په کور کې هغه فحاشي نه که زما په کور کې هغه فحاشي وي او زه قوم ته په لکونو خلکو جلسه کې وایم چې فحاشي او عریاني ختم کړي نو دا به وشي عزیزانو کله مولا په کور کې ټلویزیون وي نو د په خله دی د تعاون مرز ولګي چې د خلکو تداوی چې فحاشي ختمه کړي کزما په کور کې ډیشن ټی نه وي کزما په کور کې ریډیو وي ټیک شو نو زما په خله کې د تعاون خيږي چې زه خلکو ته وایم چې تاسو عریاني او فحاشي ختمه کړئ تاسو خیال راغلی یعنی ما او زه هم چانه بچ نه مکنه سنه سره لکای خورا پوری تړي یو ورځ ډیپټي کمشنر ماته وی چې ستا متعلق یو ډیری راغلی دا چې بجلیګر مولا د شپې جمعې پښپا وی سی آر ګور ما ورته وی چې را ډي سب داس چللې چې دا ټلویزیون می قتل ده بعض دینو کې چې پیښ شم لګېدلې نو دا رامي خلک دې بیا سړی پورې خان دي چې زور دیم چې دا بند کوي کنه لګېدلې نظر می په پریوته وی سی آر تر اوسه پورې ما قتل نه ده دا ډیری چار وړي وای دا انسپکټر ور کړي و مالدا بدلای دا انسپکټر دلاو وی چې ولی مالزش پور دې پسې لګیم چې د چا خزي بربندې بار ګرځي د 60 په وختو باندې د درې نه تبا ورکی چې خزي بربندې ګرځي نو دا انسپکټر هم دلخ کاری ماته چې زما متعلق ډیریو ویلیاره دیوم داسې مال بس خلاص شو او دلک ماته دلاوي خیر بلا ورپس نو عزیزانو عرض میں داو چې